بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو، قریبانو، سپین ږیرو، اغاخیلو، سردارانو، ملکانو، د ټولو شکریا موږ ادا کوو او په سریخود د سیدانو مشرانو او د څګزۍ مشرانو، د ترینانو مشرانو، د سیدانو، کاکړانو، ترینانو، د ټولو شکریا موږ ادا کوو چې دوی نن راغونډ شوي دي په دې مجمع کې. او دویم موږ د سردار حاجي احمد خان صاحب او سید امیر جان اغا، سید ملک شاه جان کاکړ صاحب او جاختر کاکړ صاحب او حاجي ګلاب رسالدار صاحب د دې موږ ډېره شکریا ادا کوو. ما ته پرون د یو چا زه به ته دوې خبرې وکړم. پرون ملا القرآن راته وویل چې ته یو پر نیټ باندې یو بیان ورکړه چې د دې خلکو شکریا ادا کړه. زه ما دوی ته وویل د دې خلکو شکریا زه ګسه نشم ادا کولی. موږ دا دوه کوره چې پرون څوک کړو نن زما دوست دی، لکه صدام هغه کورنۍ، زموږ کورنۍ، د دې شکریا د موږ ګسه نشو ادا کولی. د احمد خان صاحب او د نورو خلکو چې زموږ ته دعوتونه راکړي دي، پرون د وړمه ورځ ده، نن ماښام ده، سبا ماښام ده، د دې خلکو زه ګسه روم دغه لفظ ما سره نشته. یو الله دې ورکړي دا الله ورکولی شي، دا زموږ سره نشته. کور یې ودان د ټولو مشرانو، د ټولو سپین ږیرو، دا ګر په موږ خوشحاله دي. نو خدای ښه کار شوی دی، دا بد کار نه چې بد کار شوی بیا خو هېڅوک نه راتلو. خو نن دا ډېر ښه کار شوی دی. ټول علاقه دې خدای پاک توفیق ورکړي، ټولو مشرانو ته دې ورکړي، سیدانو ته دې ورکړي. خو زه پر ټولو مشرانو دا غږ کوم، سیدان، د سیدان مشران، د کاکړ مشران، د څګزۍ مشران، د ترینان مشران، انشاءالله و د دې ګوردو پیسې ډېرې دي خدا کول، د هر یوه پیسې ډېرې دي. په دې کې خدمت وکړي. د ګلستان داسې حالات نن روان دی، زه دوی ته به څه ووایم؟ وا بیا ورځې 5 ورځې بعد 10 ورځې بعد د شېګۍ شیشوزۍ حالات ډېر خراب دی. زه په سردار حاجي احمد خان صاحب غږ کوم چې ستا پر کمیټۍ، ستا پر مشرانو غږ وکړه چې دا خلک باید چې دا اور بل دی. اوس یو اور مړي، یو اور بل دی. دغه دوه کورونه دا شېګۍ شیشوزۍ نن ډېر په بد حالات کې دي، ډېر سخت حالات کې دي. داسې حالات چې وم نو 5 ورځې بعد کوم اورېدله، کوم 10 ورځې بعد واورېدله. نو دا زه احمد خان صاحب ته خواست کوم چې دا ستا په کمیټۍ دا خبره حل کېږي، په هره لار کې حل کوي دي. زما د کور او د صدام هغه د کور څخه چې ته کوم شی غواړې، تعاون غواړې، د شپې او د ورځې موږ درکوو. دا نن زما ورور دی، دوی زموږ خان، زموږ ورونه دي، موږ د دوی ورونه یو. په موږ د ټولو شکریا، د ټولې علاقې شکریا ادا کوو، د ټول وطن شکریا ادا کوو. موږ یې نشو ادا کولی. دا یوازې د الله پاک په شرګاه کې ورکړي. ټول ته دا خوشحالي ونصیب کړي، لکه نن چې موږ ته خوشحالي نصیب کړې ده، الله پاک دې په هغه دنیا ټول ته ونصیب کړي. آخر دعوانا الحمد لله.